السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د کومو خلکو چې دا خیال دی چې یاره انسان صرف د خوراک سکاک لپاره پیدا دی او د خواهشاتو پوره کولو لپاره، نو د دې خلکو نظریه فکر سوچ غلط دی، ځکه چې د دې نه مخکې الله تعالی د دې مقصد لپاره بس خوراک سکاک او چې څه مطلب دا دی بس طبیعت یې مني هغه کوي، نو دغه مقصد لپاره الله تعالی د انسان نه مخکې ځناور پیدا کړي. او دغه خلک چې دي چې چا دا خیال دی چې بس انسان صرف د خوراک سکاک لپاره پیدا دی، بس وده کېږي او بس یخېږي او مزې چرچې کوي، نو دا خلک د مخلوق د حسن نه ډېر بد طریقې سره متاثره دي او په غلطه دي. قرآن پاک کې نه اعلان شوی دی خلکو دپاره اولئک کالانعام، او د کومو خلکو چې دا سوچ او فکر دی چې یاره بس مونږ به صرف جومات کې ناست یو یا چې د کارونو کې ذکر فکر به کوو، بس تلاوت او بس مراقبې، نور به هېڅ کار نه کوو، نه ښځه بچي نه مخلوق سره تعلق، نو دا سوچ فکر هم غلط دی، ځکه د دې مقصد دپاره الله تعالی د دې نه مخکې فرشتې پیدا کړي چې هغوی د خدای پاک په عبادت کې مصروفه دي، کم کار او کم عبادت باندې خدای پاک ورته حکم کړی بس هغه کوي. او دا هغه خلک دی چې دوی د مخلوق حسن نشي برداشت کولی، نو یو ټولګې د مخلوق د حسن نه ډېر بدې طریقې سره متاثره دی، بل هغه خلق دی چې د مخلوق حسن نشي برداشت کولی. نو مونږ ته خو مطلب دا دی نه د ځناورو په شان د زندګۍ تېرولو څه حکم شته او نه فرشتې جوړېدلو حکم شته، بلکې د الله تعالی چې په کوم وخت کې څه حکم وي نو هغه حکم به جا راوړل د دې مونږ ته حکم دی. نو اوس کوم خلک چې هغه په مخلوق کې اوسي او د هغوی تربیت کوي، د هغوی سره تعلق ساتي، د هغوی خدمت کوي، دغه کاملین دي. نو دا خلق چې دی نو دوی نه د مخلوق د حسن نه متاثره دي او نه د مخلوق حسن چې کوم دی نو عدم برداشت، بلکې د مخلوق حسن برداشت کوي او د مخلوق حسن هغه چې کوم دی د نه متاثره کېږي نه. نو کمال دا دی چې سړی په مخلوق کې اوسي، د مخلوق حسن برداشت کی او د مخلوق د حسن نه متاثر هم نشي، او دنیا و آخرت زمونږ دا دواړه زمونږ ضرورت دی. نو دغه خلک چې دي چې څوک صرف په دنیا پسې لګېدلي وي، بس خوراک سکاک، او دا نور خلک چې بس صرف په یو غار کې یا چېرته جومات کې چېرته ناست وي، د هغوی دغه سوچ دا د یو بل نه ډېر زیات لرې دي. اوس کاملین چې دي نو هغوی دغه نور خلک هم ځان ته رانږدې کوي او وایي چې دنیا زموږ ضرورت دی نو زموږ سره اوسئ، او دا نور هم چې کوم دی نو ځان ته رانږدې کوي وي چې آخرت زموږ ضرورت دی. نو کوم خلق چې د دنیا او د آخرت د دواړو هغه یو بل ته رانږدې کولو کوشش کوي او دې میاشت کې چې کوم ټکراو او خفګان دی دغې خلکو کې نو د هغې د لرې کولو کوشش کوي، دغه کاملین دي. نو جمعیت علما اسلام هغه په دغه توګه سره دغه خدمت په پوره طریقه سره ادا کوي چې په دنیا کې اوسي، د مخلوق سره اوسي، دغې خلکو سره هم تعلق دی چې سوټ بوټ واله دي او مطلب دا د ګیره برېتې خریلي او بس صرف په دنیا پسې لګېدلي او وایي چې بس زړه دې څه غواړي بس هغه کوه، او مطلب دا دی د دنیا د حسن متاثره نه دي جمعیت علما اسلام والا، او هغه برداشت کوي یعنې دین ورپسې نه یېري، او د هغې خلکو سره هم تعلق دی چې کوم مطلب دا دی د هغوی دا سوچ فکر دی چې یاره مونږ به صرف په جومات کې ناست یو یا چېرته غارونو مارونو کې او صرف خدای به یادو، نو چې کوم کمزوري دي د مخلوق حسن برداشت کولی نشي نو دوی ته وایي چې راځئ تاسو زموږ سره کښېنئ، ووځئ، برداشت پیدا کوئ په ځان کې. نو امن، معیشت، نزدېکت، قرب او نظام چلولو والا ترتیب هغه چې کوم هغه علما کرام دي چې هغه په مخلوق کې اوسي، د مخلوق تربیت کوي، د هغوی کمزورۍ وغیره برداشت کوي، یعنې هغه خلق چې د مخلوق د حسن نه متاثره هم نه دي او هغه برداشت کوي، هغه جمعیت علما اسلام دی. نو دا چې کوم خلق صرف په دنیا یې مقصد دی نو هغوی په جمعیت علما اسلام پسې هم خبرې کوي چې یاره تاسو خو هغه خلک یی چې بس صرف د جومات سره تعلق دی، او دا نور هم ورپسې خبرې کوي جومات والا چې یاره او یا چېرته غارونو کې ناستې صرف الله الله کوي چې یاره تاسو خو به دنیا پسې لګېدلي یې، حالانکې دا دواړه کمزوري او سوچ والا او فکر والا او حوصلې والا دي، او چې کوم کاملین دي چې د دنیا او د آخرت د دواړو نه حصه اخلي او د الله تعالی شکر ادا کوي، دواړه په کار راولي،
نو کاملینو ته دغه کمزوري خلک مستضعفین چې کوم دنو طعنې ورکړي دا بې ځایه دي. الله پاک ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله پاک ته موږ له صحیح سوچ سمجھ راکړي.